أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدقت يا رب العالمين. مخکې صورت کې هم دا دینه مخکې دا صورت یاسین شروع کیږي او د دینه مخکې صورت فاطر تیر شي. هغه مکې صورتونو هغې کې دا الله رب العزت د وحدانیت خبرې دي او د هغې دلایل دي، عقلي نقلي وحي وغیره ټول. او په دې صورت کې چې دی چونکې دا مکی صورت دی او د توحید خبرې دي پکې زیات نه زیات او په هغې دلایل دي. دکه شان په هغې کې هم د رسالت خبرې او په دې کې هم دي، په هغې کې هم د وقوع قیامت خبره او په دې کې هم د وقوع قیامت خبره ده، د واقع کېدلو د قیامت. د دې صورت نوم د سوره یاسین، مشهور صورت دی، هر چاته پته ده. دې ته مفسرین چې دی سورت دافعه هم وایي، سورت یاسین هم نوم دی او سورت دافعه ورته هم وایي. سورت دافعه ورته د دې وجې وایي چې دا د بلاګانو د مصیبتونو او د ازمایښتونو ختمونکي صورت دی، نو د دې وجې دې ته صورت دافعه وایي. دکه شان دې ته چې دې صورت قاضیه هم وایي، د حاجتونو پوره کوونکي، تا ته څه حاجتونه وي وغیره دا صورت ووایي، الله رب العزت ستا حاجتونه پوره کوي، نو د دې وجې دې ته صورت قاضیه هم ویلی شي. سوره یاسین، یاسین تسمیت الکل باسم الجز، سر کې دا نوم راغلی د دې وجې د ټول صورت ته سوره یاسین ویلی شي. مضامین پکې به څه څه وي؟ نو څلور غټ مضمونونه دي، په هغې باندې به په ناشنا انداز سره بحث کېږي. لومبنی نمبر مسله د توحید ده، دویم نمبر خبره د رسالت ده، او دریم نمبر خبره د محاسبه اعمال، د خپل اعمالو محاسبه به څنګه کوي، او څلورم نمبر وقوع قیامت، د قیامت واقع کېدو خبره ده پکې. فضایل لدی او دکه شان دا صورت چې دی نو په دې کې 15 رکوګانې دي او بیا چې دی 3 اتیا چې دی دا پکې آیاتونه دي، 83 کلمات چې دی 229 729 او حروف چې دی هغه 300 حروف دي پکې. فضایل لدی صورت ډیر زیات دی او د خلکو په ژبو باندې دی هر چا ته پته ده. یو ځای کې راځي حدیث شریف کې وایي چې چا سورت یاسین ولوسته نو گویا د 10 پیرې قرآن پاک ولوسته، دومره ثواب الله رب العزت ورکړي. الله یې توفیق راکړي. بل حدیث کې راځي وایي چا چې یو پیره ولوسته نو گویا دلته د ټول قرآن پاک برابر ثواب میلاو شي. نو بیا د انسانه پورې د نیت سره 10 برابر مفته ورکړي او دینه زیات هم ورکړي، یو هم ورکړي. دکه شان حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کم بنده د ورځې په شروع کې سوره یاسین ولوسته نو چې څومره حاجتونه د دې ورځې راځي الله رب العزت به هغه پوره کوي. اوس الله دې توفیق راکړي چې موږ راپاسو مونځ کوو بیا سوره یاسین وایو. بیا بل حدیث کې راځي وي چې چا د شپې ولوسته نو که په دغه شپه او که د ورځې ولوسته په دغه ورځ باندې دی وفات شي، الله به دله مرګ د شهادت ورنصیب کړي. الله دې رانصیب کړي. یارېږئ مخه مرګ یا په بستره یا په شهادت چې مرګ وخت پوره شه بیا که ته شهید کېږي او که په عام مرګ مړ کېږي. دکه شان حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. نبی کریم صلی اللہ
علیه وسلم فرمای لکل شیء قلب، د هر یو سیز دپاره یو زړه دی، اصل دی. دکه شان د قرآن دپاره زړه چې دی وقلب القرآن یاسین، او زړه د قرآن چې دا څه شی دی یاسین. څنګه د انسان بدن کې زړه وي هغه څومره کار وکړي، دکه شان د قرآن زړه څه شی دی یاسین. دا یو حدیث. دویم مسند ابی اعلی کی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ فی لیلة اصبح مغفورا له، وی چا چې دا سورت یاسین د شپې ولوستو نو چې د سارې راپاسی پروانه د مغفرت ورته ملو شوي، الله ورته بخښنه کړي. الله یې توفیق راکړي. بل حدیث کی راضی امام نسائی عمل اليوم واللیل کی دا راغشتے ہیں. عمل اليوم واللیل امام نسائی رحمه الله اغا وی لا يقرؤوها رجل يريد الله والدار الآخرة غفر له. وی یو بنده چی دی لا يقرؤوها رجل يريد الله والدار الآخرة غفر له. و یو بنده چې د سورت یاسین ویونکي وي دی اراده کوي د الله رب العزت او یا د کور د آخرت، دی اراده نه کوي د الله رب العزت او د کور د آخرت مگر دته بخښنه کیږي. د سورت یاسین الله یې توفیق راکړي. بل حدیث کې راځي اقرؤوها علی موتاکم، وی دا سورت یاسین چې دا په خپلو مړو باندې ولولئ. قریب الموت چې کم کسان وي مرګ ته نږدې وي نو هغې ته سورت یاسین چې دی داسې لږ لرې کښېنه ولولې وه، نږدې بلکل نه، لږ لرې. ولې علما پکې لیکي چې دا سورت یاسین دته ولې ووایه، وی ځکه ویل دته ضروري چې دی کې احوال د آخرت دي په دې صورت کې ډېر او په ناشنا انداز سره دي. نو د دې وجې وي تاسو چې دې مړي ته حدیث کې راځي څه ولولئ سوره یاسین ولولئ. بل د ده په روح وتو کې اساني. الله یې توفیق راکړي. موږ ورته بل څه مسند بزار کے حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، وی زما زړه غواړي زه دا غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې زما هر انسان یعنی زما د امتی په زړه کې چې دا سورت یاسین خامخا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زما زړه غواړي، دا زه غواړم. او تفسیر حقانی کې لیکلي دي چې د دې ویونکي چې دی هغه به د مرګ د سختۍ نه محفوظ وي، د مرګ سختي به پرې نه راځي. دکه شان چې دی د مرګ په وخت کې به د ده روح دا په اسانه باندې وځي، او دکه شان چې دی ایمان به ورته نصیب کیږي. او دکه شان تفسیر حقانی والا وی چې کوم ځای کې عام مواقع وي په انسان باندې سخت راځي نو دغه سختونه به الله رب العزت محفوظ ساتي چې کوم کس سورت یاسین وی متواتر. بیا خبره دا ده خلک چې دی نو نور د دې ډېر زیات فضایل دي، مستقل په دې ځان ځانله په یو صورتونو اکثر کني په یو صورت ځان ځانله کتابونه ډېر غټ غټ کتابونه به صورت یاسین خو بیا مشهور صورت. نو دا د ټول قرآن زړه دی. وقلب الیاسین سلام قولا من رب الرحیم، بیا د صورت یاسین زړه څه دی نو دا یو آیات ځان سره یاد ساتئ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام د چا د جانبه؟ د الله رب العزت د جانبه، جنت کې به سلام وکړي. دا بیا د صورت یاسین زړه دی. بیا خلک چې دی هغه یعنی دغه له ډېر زور ورکوي، وایي د دې دپاره به څه وظیفه وي او د دې دپاره به څه یو مونځ اودس نه کوي، د دې دپاره به څه وظیفه وي قرآن پاک تلاوت نه کوي. نه، اصل څیز مونځ دی، بیا د قرآن تلاوت دی. دا ته راټینګ کړه، دا د ټولو وظایفو چې دی بنیاد دی. د هرو خلکو ته دا ډېر سختکاري نه ته په خدای یقین وکړه چې تا ته څوک وایي ما ته څه وظیفه وښایه چې ته ورته به د قرآن پاک یو صفحه تلاوت کوه، هغه ته دا سختکاري نه خلکو ته. یعنې موږ ته هم داسې راځي او یو ورځ موږ وکار اکرام الحق صاحب سره نو ای پسې چټۍ راغله د جمعې په ورځ باندې
قاری صاحب چټی راغی چا ورته لیکلي وو چې خلک د وظیفو تپوسونه ډېر کوي او د قرآن پاک تلاوت نه کوي. نو دا داسې ده زموږ کمزوري ده، الله یې توفیق راکړي. نو دغه لږ شانتې فضایل مې وي، نور فضایل یې ډېر زیات دي او کوشش کوي هر بنده چې دا وایي الله دې توفیق راکړي. ویل پکار دي، صرف په اورېدو باندې کار نه کېږي. د انسان یعنې موږ نور څیزونه له ډېر ټیمونه ورکوو، د دنیا کار له، میچونو له، کنځلو له، غیبت له، په دنیا په دکان کې ناسته ده، په پوله ناسته، په بیټکونو کې ناسته، بل څه بل څه. نو که یو 15 منټه هم سورت یاسین ووایي نو صحبت خو نه کېږي. الله یې توفیق راکړي. بل د مونځ اهتمام پکار دی، الله یې توفیق راکړي. بیا که فرض که انسان د مونځ چې قضا کېږي را قضا کېږي وروستو کېږي، خو چې بیا یې نه پرېږدو کو به لازمي. الله یې توفیق راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی، هغه الله تعالی الذي ارسل الرسول، هغه الله تعالی چې را لېږلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرا. الرحمن چې رحمان ذات دی، بارسال الرسول پر را لېږلو د رسول سره. الرحیم چې رحیم ذات دی پس سره علی اتباع الرسل په تابعدارانو د پیغمبرانو باندې، پای باندې رحیم ذات دی. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین یا سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاسین چې د دې سمانه ده، نو یا خو هغه مشهوره خبره ده چې دا حروف مقطعات دي، یا دا چې د الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمنځ د راز و نیاز خبره ده. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را هم خبرې نیست. یا چې دا نوم دی د الله رب العزت، یا دا نوم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا چې د دې معنی ده عام طور چې کومه معنی ده د دې د قبیله بني توی په زبان کې، عربو یو قبیله وه، نو د یاسین معنی ده د هغې په زبان کې ای انسان. نو دلته به بیا انسان کامل مراد وي، هغه څوک دی؟ سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او یا چې ده نو دا په معنی ده یا ده، یا معنی ای، او سین معنی چې دی سید، نو ای سید الادم، ای د ټولو انسانانو سرداره، ای د ټولو جناتو سرداره، یا سید انس والجن. نو دا بسوکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ټول معنی ته راځي. یاسین یا سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والقرآن الحکیم. او قسم دی په قرآن حکمت والا باندې. انک یقینا تو لمن المرسلین، خامخا در لېږلو شوی علی صراط مستقیم، په لاره برابر باندې. ته په سمه لارې دي بلبل سوی نه، ستا لاره برابر ده. تنزیل العزیز، دا قرآن چې دی نازل کړی شوی دی العزیز د غالب ذات د طرفه، الرحیم چې رحم کوونکی دی. لتنذر د پاره دی چې ویروي قومن هغه قوم لرم، لتنذر چې ویروي په دې قرآن سره قومن هغه قوم لرم ما انذر چې نه دی ویرول شوي آباؤهم پلاران نیکونه د دې بفطرت الرسول، بفترت الرسول، د فترت د زمانې د پیغمبرانو چې په منځ کې پیغمبران نه دي راغلي، 100 کاله یا د دې نه زیات علما لیکي چې دا پیغمبران نه راغلي پس د اسماعیل علیه السلام، د اسحاق علیه السلام، ابراهیم علیه السلام 15 زامنو. مدین مدائن په تورات کې ذکر دي، او یو قیدار رحمه الله هغه داسې عام مفسرین ذکر کوي، او دوه چې دي اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دا په قرآن کې ذکر دي. د اسحاق علیه السلام په نسل کې مفسرین وایي چې 4,000 پیغمبران راغلي، او د اسماعیل علیه السلام په خاندان او نسل کې یو پیغمبر راغلی، هغه د دواړو جهانونو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راغلی. نو مکه معظمه کې د هغې بعثت شوی، هغې راغلی. نو الله رب العزت ځکه فرمایي ما انذر آباؤهم چې د دې پلار نیکونو ته نو راغلی ویره ورکوونکي، یعنې ډېره زمانه نو راغلی، مخکې پیغمبر راغلی.
فهم غافلون بس دین آشنا دي د دغه نه خبره دي. لقد حق القول یقینا ثابت شوی د وینا د چا د الله رب العزت یقینا مهر د جباریت لګیدل دي علی اکثرهم په اکثر د دیو باندې فهم لا یؤمنون بس دی ایمان نه وروړي. الله دې بچ کې دا نه نو اکثریت د دې ایمان نه وروړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپه غور ورکو اول به د مال په غور ورکو چې په مال کې براګیر شو بیا به ورته راځو ډیرو وړاندې به خپل خبره نو کډیرو چرته ستاغه منل ستاغه به حقي او کچرته یعنی جمهوریت کو نو الله رب العزت ورته فرمایل ک چرته جمهوریت باسي ډیرو باسي نو ډیر چې اکثریت دا گمراه وي د ډیرو باسي نه چې عقل منی سم یاري باسي. الله فرمای لقد حق القول یقینا مهر د جباریت لګي دلیل علی اکثر باکثر د دیو باندې فهم لا یؤمنون بل دی ایمان نه وروړي. ان یقینا به خبر دارا جعلنا چې ګرځولې دی منګه فی اعناقهم بسټونو د دیو کې اغلالا زنجیرونه الله دو ساتي فهي الى الاذقان نو بس دی دغه زنجیرونه الى الاذقان تر سټونو پورې فهم مقمحون بس دوی سرونه پورته کړي دا زنجیرونه چې دا ورته داسې چولې شوي ها چې داسې چاته واجب شي او د سر داسې بره پاتې شي الله دو ساتي او دا لاسونه ورسره داسې شي د دې لاندې نشي کته نو دک شان چې الله رب العزت وی دي کې شوی دي لاندې نشي کته د سټونه او اصل کې مقمحون هغه تویل شي چې انسان د سټ نه داسې گیر شي چې د مخ هغه سیره ورسره ټوله بدل شي نو الله رب العزت فرمایي دي ما داسې گیر کړی چې د مخ هغه سیره بدل شي الله نو ساتي. الله و انا جعلنا یقینا من ګرځولې دي پسټونو د دیو کې اغلالن توقنا زنجیرونه فهي الى الاذقان نو بزدي د زنجیرونه تر سټونو پورې فهم مقمحون بزدي سرونه پورته کړی دي. وجعلنا من بين ايديهم او ګرځولې دي وړاندې د دیونه سدن بند دیوال ومن خلفهم ورسد دیونا سدن دیوال فاغشیناهم نو پرا پټ کړی دی دیولرا فهم لا یبصرون بس دي سنویني نو ستبوي چې دا الله رب العزت ولدا سکړي نو مخکې جوابات تیر شوی دي. یو خبره پکې دارا چې نه الله رب العزت دی له اختیار ورکړي دا و چې کله دی وی او دی به بار دا خبره کوله وی زاده سورت چې دا مکی سورت او درمیاني وخواله ده پس ته سورۃ الجن را نازل شوی دی. نو سورۃ الجن کې الله رب العزت وی چې پیریانو منلا اغه وی چې نا قران عجبا يهدي الى الرشد اغه منلا تاسو انسانان یې نو دی به وی چې زموږ زړونه دا پکا سوړه کې په دې باندې غلط استاله خبرې به سره نه کوي نو الله رب العزت وی الله ته داسې پتا او مخکنه ورته علم چې دا سړی ځامن بدلو وکړي نو الله وی چې ها تاسو دغه ایمان او عقیده ده نو الله رب العزت وی ایمان در نه مخکې رستو دیوالونه والدي او داسې مې راپټ کړی چې هیڅ هم نه ویني الله نو سره وسواء عليهم الله رب العزت فرمایي برابر خبره ده په دیو باندې انذرتهم کته ير ور کوي دیو لرا ام لم تنذرهم او کته ير نو ور کوي دیو لرا لا يؤمنون دي ایمان نه وروړي دا داسې د نسړي ځامن دي کدی ته د ایمان خبره کې يروي دي ایمان نه وروړي او کته د ایمان خبره نه کې يره نه ایمان نه وروړي الله رب العزت فرمایي یعنی یو بندې ته ورته نصیحت کوا د سر نه ورته انغری جوړ کا نو هغه باندې کار نه کوي او یو کس چې هغه ته نصیحت مکوا هغه مکشان یو بندې کې نصیحت ورته وکيو کې سر نه ماسوتنه پوري هغه په ما باندې اثر نه کوي ځلانو سلیم بډېره ولاړ کته ارس وېزینه نو دا زړه د کافر دی په شان د کافر ګرځیدلی چې دی وی چې وای کتره تاسو خلک کمی ګدار شوی نه من او تو ورته کنم کې نصیحت پاکه ځای ولاړ د فرق صفات دي کته نصیحت ټول راځو کوم په دغه ځای ولاړ او کته نه کوم په دغه ځای ولاړ الله دې معلوم شي. وسواء عليهم امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای وی دا خلق چې دی اصل کې دا په حجاب طبع او په حجاب رسم کې راګیر دي په پردو د خپل طبیعت کې راګیر دي طبیعت ورته وی چې دا سیس داسې دي
نو دی وایي چې دا خبره ټیک ده که خلک ورته د هغې زرها پېرې خلاف وایي چې دا خبره غلطه ده غلطه ده غلطه ده خو دی په پرده د خپل طبیعت کې راګیر دته د عمل د خپل طبیعت ښایسته کړی د ده نفس درته ویلي دي چې دا کیسه داسې ده تو ورته زرها پېرې ووایه چې داسې نه ده هغه وایي نه امام شاه صاحب وایي دی د خپل طبیعت او د نفس راګیر کړی دی او چې نفس یو کس راګیر کړي نو شیطان یې د اوه اسمانونو نه لاندې راګوزار کړی جنت نه یې لاندې راګوزار کړ الله دې بچي او یا دې حجاب د رسم و رواج راټینګ کړی دی ته ورته زرها پېرې ووایه چې هلکه دا قرآن پاک صرف د رواجي ختمونو دپاره رواجي ختمونو دپاره نه دی دا قرآن پاک صرف د جنازې وړلو دپاره نه دی دا قرآن پاک چې دی دې باندې دا د خیر ختمونو پته نه لګي د بل څه ختمونو د بل څه ختمونه دا د دې لپاره نه دی قرآن دستور دی قانون دی آیین دی زندگی به د دې لاندې تېرې خو نه دی رسم و رواج راټینګ کړی دی دی وایي چې پلار مې څه کول زه به هغه کوم اګر که هغه غلط و قبیله مې څه کوي زه به هغه کوم اګر که هغه غلط و زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته نه نو دی وی حجاب د خپل رسم و رواج راټینګ کړی دی امام شاه ولی الله رحمه الله الله هم دې بچ کړي وسواء بره چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر راله کوم ځای کې ستا چې دی د څه خبره راله او دا خو لا ډېرې لرې خبرې دا خو لا ډېرې لرې د تاسو د بزرګانو حالات نه لیدلې یو بزرګ به خپل مرید ته خبره وکړله ټوله دنیا کې به یو خوا وه د پیر هغه خبره به بل خوا هغه ورته ما ته د پیر دا خبره کړې د خپل پیر صاحب نو زما پیر صاحب چې کومه خبره کړې زه د دې نه وم بس خو چې د شریعت تابع وي موږ څه الله دې معافي وکړي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شاته ورځو ام لم تنذرهم کته نه ویروي دیو لرا لا یؤمنون بیا ایمان نه راوړي انما یقینا هغه خبره ده تنذرو ته ویره ورکوي من هغه چا روز دا ویره څوک قبلې دا خبره څوک قبلې نصیحت څوک قبلې چې د سړي زوی وي نیک وي کامل انسان وي بختور وي نیک بخته وي هغه کم خلک دي انما یقینا هغه خبره ده تنذرو ته ویره ورکوي من هغه چا لره اتبع الذکر چې هغې تابعداري کړې ده د نصیحت وخشی الرحمن او یریږي د چانه د رحمان ذات نه بالغیب په نالیدو باندې موږ الله رب العزت لیدلی دی نه یریږو ته موږ الله رب العزت لیدلی دی نه وحدانیت منو الحمدلله د الله په فضل سره موږ الله رب العزت لیدلی دی نه د آدم منو چې الله رب العزت زموږ په زړونو باندې عالم دی زموږ په حرکاتو عالم دی زموږ چې په هر څیز باندې الله رب العزت عالم دی خبردار دی بصیر دی مالک دی خالق دی رازق دی نو الله رب العزت وی دغه کسان یې دا کم چې ایماندار دي کمزوري به وي خو فبشره زید ورکدی لرا بمغفرت بمغفرت کامله سرا واجر کریم او باجر معزز سرا ان یقینا نحن منغا نحيي الموتى راجوندی کو مړو لرا الله وی من مړی راجوندی کو اے بل څوک نشي راجوندی کوله ګوره ونكتب ومنغ لیکو ما هغه سو لیکو من هغه سو قدمو چې ما عملو چې کوم عمل کړی دی یا قدمو چې وړاندې لیکلی دی واثارهم او مقدمه د دوی مقدمه د یو سیز نه وړاندې وي داتې والا یا واثارهم او نخې د قدمونو د دوی دي چې هغه وروستو ورپسې کوم عمل لا روان دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو بنده د نیکۍ بنیاد کېښود وروستو څومره انسانان دې پسې راځي نو دته به باقاعده ثواب رسي لکه په بالغانو مشرانو کې لومړنی ایمان چا راوړی دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو چې څومره انسانان ته ورځې د قیامت پورې ایمان راوړي باقاعده د هغې برابر ثواب به چا ته رسي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو ګوره دکه شان چا د بدې بنیاد کېښود چا د بدې بنیاد کې لکه قابیل قتل کړو نو چې څومره انسانان قتل کوي نو دا د نر زوی چې دی د ده په سزا کې د هغه د ولې څه کموالی نه راځي نه خو د دې برابر سزا چې دی قابیل ته به ورسره جمع کېږي هلته میلاویږي الله هم دې وساتي
نو خبره داسې ده چې ځان نه پس به د بدې لارې نه پرېږدو، د ځان نه پس به حرام نه پرېږدو، د حرامو ځمکې به ځان سره نه ایسارو، دا مردارې او مردارې پیسې او مردار کارونه به د ځان نه وروستو نه پرېږدو. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي چې د ځان نه وروستو سمې لارې پرېږدو، چې په خوم خلک یاد کړي. موږ امام شاه یادو یا چې امام شهید یادو یا چې دی نو داسې څومره لوی اکابر دا ولې یادو؟ هغې لارې سمې پرېښې دي، زمونږ هغې څه پرېښې دي؟ هغه خو چېرته چرګان به یې جنګولي، چېرته به یې سپي جنګولي، چېرته ستاسو الله دې معافي وکړي. انا یقینا نحن منګه نحیي ژوندي کول کوو، او منګه څه کوو؟ ژوندي کوو مړو لره، او لیکو ما هغه څه چې دوی عمل کړی دی، او نهي د قدمونو د دوی. وکل شیء هر یو څه احصیناه من محفوظ کړی دی فی امام مبین په کتاب ښکاره کې. هغه څه شي دی؟ لوح محفوظ کې هر یو څیز تا لیکلی شوی دی. الله رب العزت دې راله د پوهې توفیق راکړي. د خالی په ورځ به انشاءالله سپاره شروع کوو، 23مه د خالی په ورځ. یا بسم الله الرحمن الرحیم یاسین یا سید الکائنات صلی الله علیه وسلم. او امام شاه ولی الله رحمه الله په دې کې یو بله خبره هم کړې، هغه یاسین 3 ټکي دي، یا سین نون. وایي دا چې دی 3 ټکي دي، او دا خصوصي رحمت په دې صورت سره او په دې قرآن سره چې دی دا رانازلېږي د الله له طرفه. یاسین یا سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والقرآن الحکیم. قسم دی په قرآن حکمتونو والا باندې. انک یقینا ته لمن المرسلین درا لېږلو شونه علی صراط مستقیم په لار برابر باندې. تنزیلا دا قرآن پاک نازل کړی شوی دی د غالب ذات د طرفه، الرحیم او د رحم والا ذات د طرفه. د پاره دی چې ویروي تو قومن هغه قوم لره ما انذر چې ویره نه د ورکړی شوي هغوی ته، چې نه د ورکړی شوي ویره آباهم پلارانو د هغوی ته، فهم غافلون بس دي ناخبره دي. لقد حق القول یقینا ثابته شوې ده وینا د الله رب العزت علی اکثرهم په اکثر د دوی باندې، فهم لا یؤمنون بس دوی ایمان نه راوړي. الله دې بچ کړي. انا یقینا په هغه خبرداره جعلنا فی اعناقهم اغلالا ګرځولیم دي په سټونو د دوی کې زنځیرونه، فهی الی الاذقان نو وي به دغه زنځیرونه تر سټونو پورې، وهم مقمحون بس دغه دوی لاندې نشي کتلی. داسې وایه وهم مقمحون بس د دوی سرونه اوچت دي پورته دي. وجعلنا او ګرځولیم دي موږ من بین ایدیهم وړاندې د دوی نه سدن بند دیوال، ومن خلفهم وروستو د دوی نه سدن دیوال، فاغشیناهم را پټ کړیم دي دوی لره، فهم لا یبصرون بس دې لیدل نشي کولی. دا ګیر چاپېره نه هم را پټ کړي دي، داسې دې لیدل نشي کولی. وسواء و برابر خبره ده علیهم په دیو باندې انذرتهم که ته ویره ورکوي دیو لره، ام لم تنذرهم یا نه یروي دیو لره، لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. الله هم دې ډلې نه وساتي. انما یقینا به خبره ده تنذرو ته ویره ورکوي من هغه چا لره اتبع الذکر چې تابعداري کوي د ذکر د نصیحت، او چې تابعداري کوي د نصیحت، وخشی الرحمن او ویره کړي دا ویریږي د رحمان ذات نه بالغیب پناه لیدو. وبشرون بزیر ورکه دغه خلکو لره بمغفرت په مغفرت سره، و اجر کریم او په اجر کلی مزیدار معزز سره غوره سره. انا یقینا نحن منګه نحیي ژوندي کوو الموتى مړو لره، ونکتب لیکو ما هغه قدمو چې دوی وړاندې لیږلي دي، واثارهم او نهي د قدمونو د دوی، وکل شیء او هر یو څیز احصیناه موږ محفوظ کړی دی فی امام مبین په کتاب ښکاره کې.